ټول دنیا د وخت کې د خپل مضمونونو د ریلیونت ساتلو لپاره د ټیکنالوجي استعمال ریګولر کوي. صحیح. د وخت کې دنیا چې کومه ده هغه مونږ وګورو په درې غټو شوبو کې تقسیم ده. یو د ایمرجنګ ساينسز AI ده. صحیح. سایبر سکیورټي ده. ټیکنالوجي. سایبر ټیکنالوجي ده. اوس ډیټا ساينس. ډیټا ساينس ده. فاینانشل ټیکنالوجي ده. صحیح. فاینانشل ټیکنالوجي د بده مرغه زمون په ازي کې دا څه ده چې موږ وګورو چې فاینټیک وي چې او په هغې باندې فاینانس موږ اوس هم حق د امکام او د بیکام او د MBA او د BBA هغه روایتي میتھډالوجیز کې لګي. صحیح شو. دویم څیز چې کوم دی هغه د الایډ هیلث ساینسز چې کوم دي کوم نرسنګ شو فیزیوتراپي شوله دا نور ورسره چې کوم دی لیب شو ډینټسټري دا هغه سپورټینګ سټاف وي چې کوم ډاکټر او د دې په ټوله دنیا کې ډېر ښه ټیک ټاک ډیمانډ دی. صحیح شو. بل به چې کوم دی مونږ جنرال مضامین چې کوم دی پړاو جنرال فزیکس شو کیمستري شول ورپسې که مونږ وګورو بایو ټیکنالوجي شوله اردو شو منیجمنت ساينس د منیجمنت ساينس دا څیزونه آیا د دې ډیګرو د دې چې کوم دی دا څومره پورې دغه پاتې کېږي مارکیټ ویلیو د دې څومره ده. د سوات په کالج کې هم BS فزیکس دی د ډي خان په کالج کې هم BS فزیکس دی د چارسدې په کالج کې هم BS فزیکس دی. دا راته د دې فزیکس څومره پوسټونه خالي کېږي ځکه چې د دې نه زیاتره کسان وځي کال د درې د نوکرو پورې بیا ځان له یو کوچنګ اکیډمي کولو کې واقع چلی یا پرایویټ سکول کې جاب کوي. همداسې د دې وجې نه مونږ غواړو چې خپل سیزونه اپډیټ کړو نو مونږ ته به د هغې مطابق کار کول پکار. د بده مرغه مونږ د ریسرچ په نوم باندې هېڅ څیز نه پېژنو. پریکټیکل مونږ کړی دی مونږ یو روایتي دغه مونږ خو په دې باندې دغه تیارو چې د افیټ د اچیټ په قبرستان کې په کتبو باندې کوم شعرونه لیکلي دا زمونږ ریسرچ دی. یس وفاق اردو یونیورسټي نه دا ریسرچ چې د اچیټ په قبرستان کې چې کوم په کتبو کوم شعرونه لیکلي د هغې د مړو سره څه تعلق دی. اس انټرېسټینګ خو به یار لکه دا دغه دی